بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمنګ ویلو چې مصنف رحمت الله علیه با په خاتمه کې موږ ته د زحافو د ابیاتو د القابو او د دې علاوه د نورو چې کم حشو ده ضرب ده عروض دي داغه متعلق به موږ تاسو خبره اترې کوو. نو بارون سبق کې اته سيزونه چې نن دای بیان کړو اتو کنه هو د دې هغه لګ تام مبارک ویلو چې دا ست ویل کېږي چې داغه دایری ټول عروض ضروب حشوار څه چې نن بریږي لکه نقص پکې نه او بیا وافي چې بای کې لګ ډیر تبدیلی راغلي مجذوب چې هغه نیم په نیم معنی حذف شوی دا لغه دو تفعیلی حذف شوی یعنی یو د یو نه بل بلنا او مشتور چې لاغي نیمه حذف شوی منحوب چې دوته حذف شوی مثبت چې عروض د ضرب نه پاروي کې چې دا مخالف وي او مسرع ایت ویلګي چې دا عروض د ضرب سره د یو شان کولو د پاره یا خو زیاتې شوی په کې د حروفو او یا په کې کمې شوی د حروفو او بیا ویلو چې مقفا هغه ته ویلګي چې هغه عروض او ضرب چې دی بل سره برابرې په غیر د تغییر نه. وسنن سبق کې دا نور ویل کده وس پرون چې کوم کنه دا ټول د القاب او ابیاتو دا ابیاتو القاب د بیتونو د اوسنه د بیت کې کمی حصے دي لکه بیت کې یو عروض راځي یو پکې سره دي ضرب پکې راځي او د عروض او د ضرب نه علاوه نور څه دی ته سوې حشوه نو داغي مختلف نمونه وسوي نو الاول چې ول عروض څه ته وای ها مؤنثه دا عروض مؤنث ته عروض سره مؤنث ته ها وهو اخر المصراع الاول عروض څه ته وای د اولنې مصری اخرنۍ تفعیلی ته د اولنۍ مصری اخرنۍ تفعیلی ته سوې عروض وته وغایتها فی البحر 4 او د عروض سرین دا زیات په یو بحر کې دا سلور راځي مطلب دا کنه چې په یو بحر کې د سلور نه زیات بحور دا ضروب چې دا ناراضي خو شوي عروض ناراضي لکه بحر ریجس کې په بحر ریجس کې او دا رنګ په بحر سری کې دغه سلور بحر دغه عروض دي خو څه لکه موږ وایو چې دا موږ چې شروع کړل چې بحر طویل د یو قسم عروض او درې قسم ضروب راځي کنه نه و چې دا عروض نه دي نه دا د ټول نه زیات حد دی چې دا سلور دي د سلور نه سیوا عروض شرطه په یو بحر کې ناراضي او ټوټل ضروب چې دي کنه نو دا یار و چې دا 34 دي د سوي چې سوري 34 دي قولان لري اشیاء ول لیکلي دي چې دا پکې بحر متدارک نه شمار کړي بحر متدارک پکې خدای پکې شمار کړي وای کنه نو خدای کار چې هغه په دغري نه بیا سورا غلو ها 36 براغلو سو براغلو 36 براغلو نو دا پکې هغه نه شمار کړي خو شو به معنی ها عروض ته وای لگا د اولنۍ مصری اخرنۍ تفعیلی تا او عروض په بحر کې زیات نه زیات څونه راتلی شي سلور راتلی شي ټوټل عروض پر 16 بحرونو کې سوري 34 نه دي 36 دي په دبا کې څنګه شمار کړي بحر متدارک پکې نه شمار کړي بحر متدارک پکې نه شمار کړي نو دی وایي چې 34 دي او کبار متدارک سره شمار کې نو سبا شي دا سره ځان لیکي دویم وایي ضرب څه ته وایي نو ضرب خو نه پیژنم تاسو پیژنئ ها د دویم مصری اخرنۍ تفعیلی ده د دویم مصری اخرنۍ تفعیلی ته وایي په خپل و ضرب مذکر او اخر المصراع الثاني د دویم مصری اخرنۍ تفعیلی ته سوی وغایته فی البحر 9 او زیات نه زیات دا ضرب په یو بحر کې نه راتلی شي په یو ضرب کې صورت لشي نه لکه په بحر کامل کې چې دا نه عروض دي نه ضربونه دي څو ضربونه دي نه ضربونه ومجموعه 63 او مجموعه دی و چې 63 تا د سو چې سودا خو چې د پکې د غیلری کړه د بار متدارک پکې نه مني د بار متدارک او زرشمار کې او د غي سلور د غي دي نو 63 او سلور چې وځي کې نو سوره شي ځان سره نوٹ کوي کنه بھائی چې دا 67 دي الګه پوه شو به معنی عروض ټوټل سوري 63 عروضو 36 او ضروبو 67 پوه شوې ته دا تر شماره جو 67 دی او کاو څنګه شماره جو سړي 63 دي په دې باندې پوه شوې اوس مخ کوي والابتداء
ابتدا څه ته ویل کېږي ابتدا ویل کېږي د بیت اولنی جز د بیت اولنی جزو چې پای کې د علت او د په داسې علت سره به تبدیلی شوي چې یا په حشو کې ممنوع وي هي حشو خو نه پیژنم دا عروض او د ضرب نه علاوه چې کوم دغه نه د څه ویل کېږي حشو ویل کېږي ما ته وګورئ چې په دې لاولنی تفعیله کې د جز په لاولنی تفعیله کې داسې قسمه تبدیلی شي چې په حشو کې هغه تبدیلی منای لکه خرم څه ته ویل کېږي خرم دا وتری مجموع اولنی حرف حذف کولو ته وایي خرم څه ته وایي دا وتری مجموع اولنی حرف حذف کول ته وایي لکه فعول مفاعیل بحر طویل کې فعول دی نو د فعول کې اولنی حرف ته حذف کې خرم به کوي ته عول سوي عول لکه ان شاء الله چې موږ دا کتاب شروع کو کنه نو تاسو به وې نه چې بای کې بحر طویل له بحر طویل او په شروع کې به وزن راځي عول مفاعیل پوجوي عول مفاعیل فعول مفاعل نو دا عول دا بل اولنی تفعیل کېږي پوجوي دا ابتدا چې په دې په اوله کې هغه اولنې د بیت اولنې جز چې باقي کې داسې تبدیلی شرع بداسې تبدیلی سره علت بګی شوی چې په حشو کې ممنوع ده لکه خرم شو پوښوي او خرم څه تعریف ته وګوره والابتداء ابتداء ستوي كل جزء اول بيت هر هغه جزء اول د بیت یند بیت اولنې جزء او عل بعله چې هغه هغه تبدیلی شوی په داسې علت سره ممتنعه فی حشوه چې دغه تبدیلی په حشو کې سره ممتنع ده کل خرم لکه څه شو خرم شو پوه شو به معنی ها او ابتدا تعریف دلګه دلاندې کړه کل جزء اول بیت يجوز فيه تغيير لا يجوز في الاشوه د بخپل طریقه باندې کړه مواشي چې هر هغه جزء اولنې د بیت اولنې جزء چې بای کی تغییر جایز وي او هغه تغییر چې په حشو کې ناجایز ده کل خرم لکه خرم د خرم تعریف لیکل لري هو حذف اول الودد المجموع چې هغه حذف د اول د ودد مجموع ده یا ودد مجموع خو نه پیژنم خانه چې درې اروپا کې راغلي اولنی دوا متحرک وي او قرنه ساکن وي او دا ودد مجموع د 15 تفعیلو په شروع کې راځي لکه بحر طویل او د بحر متقارب سره فعول وکړه نه فعول نه څه جوړولو فعول یا د بحر وافر په شروع کې بحر وافر ها بحر کم یو دی دغه ما زنه تو کم یو دی وګورئ څلورم نمبر خو دی خلقا د دې تفعیلی مفاعله فعول مفاعله نو بمفاعله کې دا یو میم حذف شوی څه دي جوړ شوی فاعله پوه شوی هغه و پیژندو ابتدا ها چې د دې په اوله کې په اشیر په لاولنې تفعیله کې ها داسې تبدیلی شوی وي چې هغه تبدیلی په حشو کې منوي لکه د دې مثال سره خرم څه ته ویل کېږي دا ودر مجموع اولنې ادا کول او دا ودر مجموع د کومو صيغو په شروع کې راځي د کومو بحرونو د کومو طویل او وافر حاضر پوښوي به معنی هغه پوښوي والاعتماد څه ته ویل کېږي كل جزء حشوي ضعف بضعاف غير مختص به كالخبن یعنی هر هغه جزء د حشو نه پیژنم ضعف بضعاف چې په دې کې داسې ضعاف کړل شوی وي غیر مختص به چې هغه حشو سره خاص نه هي ما ته وګورئ په دې ابتدا کې صرف په اولنۍ تفعیله کې دغه شوی علت شوی او په اولنۍ تفعیله کې په اوله کې حرف ترند عطف شوی په اوله کې حرف عطف شوی د وتر مجموعه اعتماد دي ته وای چې په دې حشو کې دا جزء د حشو هر هغه جزء چې په دې کې 10 زحاف کړل شوی وي چې هغه زحاف دغه سره خاص نه وي د حشو سره خاص نه بلکې هغه دغه زحاف دا په عروض کوم راتلی شي او دا په ضرب کې هم راتلی شي لکه خبن شو څه شو خبن څه ته وای ناورما دویم ساکن حذف کول پوه شو به معنی دویم ساکن حذف کول
لکه اوس ګوره مستفعلون دی کنه مستفعلون نو بدی کې دویم ساکن څه چره سین دی نو اوس په دې کې کته خبن کې نو دا خبن چې دا ته په حشو کې هم کول شي او دا ته په عروض کې هم کول شي او دا په ضروب کې هم کول شي لکه موږ په عروض کې چې موږ مخبونه وي ها او بازار کې موږ چې مخبون وي پوه شئ ندی د اعتماد د حشو هر هغه جز چې په دې کې د څه زیاب کړل شوی چې هغه زیاب په عروض او په ضرب کې ممتنع نه وي پوه شئ به معنی چې هغه په عروض او په ضرب کې ممتنع نه وي كل جزء حشو زحف بزحاف چې هغه زحاف کله چې باید داسې اب غیر مختص به چې هغه خاص نه وي د حشو سره د حشو سره خاص نه وي مطلب دا دی چې په دغه کې هم راتلی شي په عروض کې هم راتلی شي په ضروب کې هم راتلی شي کله خبن لکه څه شو خبن شو الګه پوهیږئ خاجي فصل څه ته وایي فصل وایي دغه ته وایي دا كل عروض مخالفه للحشو دا هغه عروض ته وایي چې مخالف د حشو نه صحه و اعتلالا فزيات او په اعتلال کې مطلب دا دی کنه چې صحیح او په علت یعنی یو کلمه دي چې پای کې آی اسم نشونه صحیح وي پوه شو لکه هغه عروض چې پای کې دغه نه شوي څه تبدیلی پکې نه راغله نو هغه صحیح وي پوه شو په ضرب کې دغه نه راغله تبدیلی نه راغلي نه دا صحیح وي او په حشو کې چې نو دا فصل دی ته ویل کېږي چې هر هغه عروض چې هغه د حشو نه مخالف وي د حشو نه سوي ما دا وګورئ نو کوټه لګانو که په حشو کې تعلیل شوی نو په عروض کې به تعلیل نه شي که په عروض کې تعلیل شوی نو په حشو کې به نه شي پوه شئ فصل څه ته وایي هر هغه عروض چې د حشو نه مخالف وي پس کې په صحیح او په علت کې مطلب دا دی که په د حشو کې تعلیل شوی جو په ضروب کې په عروض کې به تعلیل نه شوی اګه په حشو کې تعلیل نه شوی حشو صحیح وا نو دا به صحیح پوه شئ او دا موږ ویل چې هر هغه عروض چې مخالف د حشو نه په صحت او په اعتلال کې ندی ته فصل وای او کداغه خبره موږ په ضرب او وجودي ته غایه وای دا بل بس ده ولغایه فی الضرب کالفصل فی العروض او غایه په ضرب کې څه لکه فصل په عروض کې مطلب دا دی چې په صحیح کېدو او په علت کېدو کې دا د خپل حشو نه مخالف وي مطلب دا که په حشو کې تبدیلی شو جو په ضرب کې به تبدیلی نه کیږي او که په حشو کې تبدیلی نه وشوي جو په ضرب کې به تبدیلی شوي پوه شئ غایت او فصل یو شان دي خو د فصل تعلق د عروض سره دی او د غایت تعلق د څه سره دی د ضروب سره پوه شئ الګ आवाज نه راځي فصل چې په هغه عروض کې چې عروض د حشو سره مخالف وي چې عروض سره مخالفي پس کې مخالفي پس صحت او په اعتلال کې په علت کې او غایه څه ته وایي چې دا ضرب د خپل حشو سره سوي مخالف وي چې په حشو کې اعلال شوی نو په دای کې وای په ضرب کې به نه شوی او که په ضرب کې شوی نو بری کې الګه پوه شوی والسالم كل جزء سلم من الزحاف مع جوازه فيه سالم هر هغه جزء ته لګيږي چې هغه موفور پاتې شو كل جزء سلم من الخرم مع جوازه فيه وهر هغه جزء چې دا خرم نه محفوظ وي سره د دینه چې بدی کې دا خرم جایز دی ما تاسو مخکوي خرم څه ته وایي دا وته مجموع اولنې حرفو ادب کول او دا په کوم د پنځو بحرونو کې کیږي په څو بحرونو کې کیږي وس په بحر طویل کې کیږي په بحر متقارب کې کیږي په مدارا کې کیږي نو بدی کې کیږي خو نه ده شی پکې کیږي پکې خو څو نو چې نه شی پکې دې ته موفور وایي لکه تا فعول کې تا خرم چکه نعول به وکنه خو ته پکې نه کې ته فعول وې نو موږ چې دا سره موفور ده سره موفور كل جزء هر هغه جزء سلم من الخرم مع جواز فيه چې دا سالم وي د خرم نه خرم څه ته وایي سره د دې چې دا په دې کې سوي جایز سره د دې چې دا په دې کې سوي هغه پوه شو به معنی ها لکه د فعول بځای باندې تعول ویل تعالی جایز دي او تعول نه بلکې سوي فعول نه دې ته سوي موفور وي سالم ماته ګورئ سالم او صحیح په دات باندې یو شان دي چې سالم دي ته وایي چې د زحافونه خالی وي او صحیح دي ته وایي چې د زحافونه خالی وي او فرق پکې سره ماته ګورئ چې په حشو کې تبدیلی نه وشوي کنه په حشو کې
نهایت سالم وي او که په ضروب او په عروض کې نه وشي نهایت صحیح وي ټول یو شی نه واښوي خو که تعلق د حشو سره او څه ورته وایو سالم او که تعلق د ضرب او د عروض سره نو بیا وته څه نور یو شی دی څه ته وایي صحیح او سالم ونه چې د ضعفاتونه خالی ضعفاتونه سوي خالی وي خو که د حشو د ضعفاتونه خالی وا نو بیا وته څه وایو سالم او که د ضرب او عروض خالی نو بیا صحیح کیږي به کنه موفور دا چې نه شي په کنه لکه موفور کې خو صرف دغه چې خرم به جایز او نه شي پکې او سالم خو عام دي چې هر هغه جز کای کې خرم جایز او کنه جایز او هر عام تفعیل څه کم نه بای کې نه شي هي سالم كل جزء هر هغه جز سلیم من الزحاف چې دا سالم دي سنه مع جواز فی سره دې چې یا پکې سره جایز راتلی چې پکې لکه پوه شوي او صحیح څه دی كل جزء لعروض وضرب هر هغه جز چې د عروض یا د ضرب دی سلیمه چې دا سوي سالم وي مما لا يقع حشوا دا هغه څه چې کوم په حشو کې نشي واقع کېده پوه شوي کله قصر او تذیل لکه قصر شو تذیل شو قصر نه پیژنم بھائی سبب خفیف داخل نه او تذیل څه ته وایي نو دغه بګي جایز وي خوشي وي بګي نه جایز بګي خوشي وي بګي او معرض ته وي وي كل جزء سلم من علل زياده مع جوازها فيه وهر هغه جزء د ضرب هر هغه جزء د ضرب جزء نه مراد ضرب ده هر هغه ضرب چې سالم وي د علل زیادت نه مع جوازها فيه سره نه چې دا بګي جایز وي په تذیل شو لکه پوه شو به معنی لکه بدی کې جایز دي چې صدا بګي علل زیادت بګي وشي ولکه نه شي بګي پوښ ویني دي تاسو وایو معرّا څور دوی معرّا لکه پوښ ویني معنی پوره نه وذا الباب الثاني نه کنه العلم الثاني مکه موږ ویلو په دې کتاب کې دوه علوم دي یو بګي علم العروض یو بګي قافیه ده نو د علم القافیه تقریبا د لسورو سبق ده د لسورو سبق ده او موږ د لکه یو هفته پاتې ده نو نه کیږي بګي نو وېس کې څه پرې خو ده ودا هفته موږ شروع کوو چې موږ ورته بل کتاب شروع کوو دیوانی حماسه عذاب ورته تاسو راوړی ادا هفته چې اختر پورې بدوي اجه بیا د اختر نه راشي یو هفته بیا د کتاب وو چې د اختر نه بعد یو هفته تاسو برابر شو یو ذهنونه برابر شول نو به القافیه وای ان شاء الله ټیک شو لا سبا بدل کتاب